الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. د مصیبت په وخت کې صبر کول او هغه ابتلاءات او سخت انسان باندې راتلل په هغې باندې صبر کول او د الله په دغه تقدیر باندې خپل رضا ښکاره کول دا هغه د مبتلا شده انسان د پاره تسلی ده او د هغې دپاره یو قناعت دی چې هغه جوړیږي او هغه ډیریږي. د دې وجې نه هر انسان له دا پکار دی چې هغه په خپل سختو باندې صبر وکړي، په خپل ابتلاءاتو کې د الله رب العالمین طرف ته هغه رجوع وکړي او هر هغه انسان چې هغه مبتلا وي په سخته کې وي هغه له دا سوچ پکار دی چې دا ځمکه الله پیدا کړې ده، اسمان الله پیدا کړی دی، دغه رنګه بحرونه الله رب العالمین چلی، دوی دا نظام دا ټول الله رب العالمین چلی. نو دغه الله رب العالمین قادر دی په دې باندې چې تانه مصیبت اخوا کی، تانه ابتلاءات اخوا کی. هر هغه مریض انسان هغه له دا سوچ پکار دی چې الله رب العالمین قادر ذات دی، هغه کولی شي چې د مانه مرض اخوا کی. هغه انسان چې هغه په جیل کې دی، هغه انسان چې هغه په قید کې دی، هغه له دا پیغام دی چې صبر نه کار واخله. لکه څنګه چې الله رب العالمین د مئی د خیټه نه یونس علیه السلام را ایستلی دی، په خپل قدرت سره به تا هم د دغې سختو نه وباسي، په خپل رحم باندې به الله رب العالمین د دغې جیل نه تا وباسي او دغه اسانی به الله رب العالمین په تا باندې راولي. د موسی علیه السلام مور ته وایي فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، وغورځوه خپل دا ماشوم اوبو ته چې کله په هغې باندې ویرېدی، یا الله دا ماشوم دی زما زوی دی او دا به زه اوبو ته غورځوم، بلکل به یې غورځئ، ځکه چې الله رب العالمین د دغې صبر په وجه امن راولي او د امن په وجه هغه یره د زړه نه وباسي. نو صبر دا هغه صلاح او اسلحه ده چې الله رب العالمین د دې په ذریعه انسان باندې امن راولي، انسان باندې اسانی راولي، او د ټولو نه اهم شی هغه قناعت دی چې الله رب العالمین کله انسان ته په نصیب کی چې دغه سختی، دا ابتلاءات، دا مصیبتونه دا ټول د الله رب العالمین د طرف نه دي چې کله انسان الله ته رجوع وکړي نو الله رب العالمین ور باندې اسانی راولي. لیکن چې کله انسان د الله نه مخ واړی، هغه د باباګانو طرف ته لاړ شي، هغه د مریدانو منجورانو قبرونو طرف ته لاړ شي، خپل رب ناراضه کی، خپل رب نه ناامید شي، دغه ناامیدي ساتل دا د انسان نورم تکلیفونه ډیروي. نو ناامیده کیدل د الله د رحمت نه دی پکار، بلکې د الله نه امید ساتل پکار دی او د الله رب العالمین طرف ته تلل پکار دی. د الله نه دا دعا کو چې زمون قناعت، زمون ایمان او زمون عقیده په الله باندې شي او زمون عقیده صحیح کی. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.